السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نننۍ ویډیو ډیره مهمه ده. دا خپله باندې هم وکړئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. دا مې د ډیرو خلکو په فرمایش باندې وکړله. ډیرو کسانو موږ ته کالز میسج وغیره وکړل چې یاره قاري صاحب موږ ته یو داسې وظیفه راکړه چې زموږ نه یو انسان خفه دی چې هغه رضا شي. زمونږ زړه ته ډیر نږدې دی، موږ ورسره ډیره مینه کوو خو زموږ نه خفه دی. داسې یو وظیفه راله راکړه چې زمونږ دغه انسان په زړه کې د هغه دپاره مینه پیدا شي او د هغه په زړه کې زموږ دپاره مینه پیدا شي. نو دا ډیره یو مهمه او بهترینه وظیفه ده. خو دا به اوس کوو څنګه طریقې څنګه ده او په څه ټایم کې به کوو. خو د هغې نه مخکې یو خبره کول غواړم چې د ما یو کم د ټیک ټاک غټ اکاونټ و مولانا شهزاد آفیشل، هغه زما نه بینډ شوی دی. نو تاسو مهرباني وکړئ ما د ټیک ټاک کم دویم اکاونټ جوړ کړو مولانا شهزاد قاسمي. تاسو په دې باندې سرچ وکئ او دغه ځان سره فالو کئ. انشاءالله بهترین وظایف او اصلاحي بیانات ورته ملاویږي. دویم نمبر خبره دا ده چې د چا د سحر د جادو یا مثال په تور نور داسې قسمه څه مسله وي، تاسو موږ سره بالکل په دې نمبر رابطه کولی شئ 0370 058 0484. انشاءالله تاسو ته به جواب ملاویږي. دې نه مخکې ما هغه کم ما ته په واتساپ په د ورځې کم از کم 6,000 کالز میسج راتلل، نو ګرانه وه چونکې ما پرون نه واتساپ مکمل ډیلیټ کو. انشاءالله چې تاسو ته به خامخا جواب ملاویږي. راځم خپلې خبرې له چې د چا نه یو انسان خفه وي او هغه وایي چې دا انسان زما نه رضا شي، یا مثال په طور په کور کې ښځه او خاوند دي، هغې خپل منځ کې بې اتفاقي ده او غواړي چې دغه بې اتفاقي په اتفاق سره بدله شي، یا مثال داسې جینکۍ دي چې هغوی نکاح شوې ده خو واده نه دی شوی او د هغې په منځ کې بې اتفاقي ده او غواړي چې یاره دا بې اتفاقي په اتفاق سره بدله شي، یا داسې یو انسان دی یا داسې مثال په طور یو سړی دی یا یوه ښځه ده او د هغې د چا سره محبت دی، مینې ده ورسره او هغه انسان ترې خفه شوی دی، دا غواړي چې دغه انسان دې زما دپاره واپس رضا شي او د هغه په زړه کې د زما دپاره مینه پیدا شي. نو دا وظیفه لازمي وکړئ. انشاءالله امید دره به ساتم چې په یویشتو ورځو کې دننه دننه به د هغه په زړه کې داسې محبت پیدا شي چې ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه وي. خو دا وظیفه به ډېر په تسلۍ سره کوئ، داسې په هوشو وضو سره، یعنې الله ته به رجوع کوئ، الله طرف ته به رجحان بوځئ. دا نه چې ته وظیفه هم کې او دغلته خبرې کې. ډېر کسان ما ته کال وکړي قاري صاحب زه وظیفې کوم خو اثر نه کوي. اثر به څه وکړي چې ته دلته وظیفې کې لګې او دغه ځای کې خبرې کوې، نو دا به څنګه کېږي؟ یو انسان دې ماله راشي ما سره دې خبرې کوي او اخوا دې ګوري چې ماله دا راکړه ماله دا راکړه، که ډېر هم غریب دی او ډېر هم محتاجه دی خو چې خبرې ما ته کوي او ګوري بل ته، تاسو ما ته ووایئ زه به هغه له څه ورکړم؟ هېڅکله نه شم ورکولی. زه انسان یم او بیا هغه رب کم رب چې دا تمامه دنیا پیدا کړې، هلته چې مونږ ودرېږو نو په صحیح طریقه به ودرېږو. الله نه به اول سوال کوو، جاړو به ورته، فریاد به کوو، خپل سوچ په الله ته برابرو، د هغې نه پس په وظیفه کوو. دا وظیفه به تاسو د ماسخوتن د لمونځ نه بعد کوئ. 3 پیرې به تاسو درود ابراهیمي کم درود شریف چې مونږ مانځه کې وایو اللهم صل، دا به 3 پیرې مخکې ووایئ 3 مرتبه، ورپسې 101 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم او بیا 101 مرتبه انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سوره کوثر. دا به تاسو 101 مرتبه ووایئ، ورپسې به بیا درود شریف 3 مرتبه ووایئ، بیا به ځان له دعا وغواړئ. امید دره به ساتم چې په یویشتو ورځو کې دننه دننه به الله جل شانه ستاسو هغه ملګری الله رضا کړي او د هغه په زړه کې به دومره محبت پیدا کړي چې ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه وي. نو دا خپله باندې هم وکئ او د نورو ملګرو سره هم د ثواب په نیت شیر کړئ. والسلام، ډېره مننه. الله مراته خوشحاله ساتي.